الاهنګه پیریډ مونږه کیمیکل بیهیویر سټډي کولو. اوس دا تھرډ پیریډ زموږ سره سوډیم د شروع کیږي ارګانه پورې دی. دې پیریډ کې مونږ اوس ریاکشنز ګورو د اکسیجن سره. نو سوډیم، میګنیشیم اور الومینیم دیز آر میټلز، اور میټلز دا الکتروپازیټیو وي. الکتروپازیټیویټي زموږ سره د لیفټ نه رائټ طرف ته ایز آلریډي ډسکسډ چې الکتروپازیټیویټي دا کمیږي. اکسیجن چې کله د دې ایلیمنٹ سره ملاویږي نو 3 مین ټایپس اف اکساید پاسیبل دي چې هغه ډیپند کوي په الکتروپازیټیویټي باندې. یو زموږ سره نارمل اکسایډز دي. نارمل اکسایډز کې د اکسیجن اکسیډیشن سټیټ -2 وي. دین علاوه پر اکسایډز دي. پر اکسایډز کې د اکسیجن کنسنټریشن سیوا کیږي اور مالیکولر اکسیجن O2 د دې اکسیډیشن سټیټ موږ شو کو -2. اور نیکسٹ دی سپر اکسائڈس that is O2 -1. सोडियम د دې تھرډ پیریډ موست الکتروپازیټیو ایلیمنٹ دی. دیو جنان سوډیم دوه قسمه اکسایډز ډیولپ کولای شي. نارمل اکسایډز هم جوړول شي او پر اکسایډز هم جوړول شي. نارمل اکسایډ کی زموږ سره فارموله جوړیږي Na2O. Na2 نه معلومیږي اکسیجن اکسیډیشن سټیټ دی -2. सोडियम خو الویز +1. पर ऑक्साइड्स की सोडियम Na2O2 مونږ لیکو ځکه چې بدی کې O2 اکسیډیشن سټیټ -2 وي. نو دا زموږ سره پر اکساید امور کوي او نارمل اکساید امور کوي. کله موږ بیلانس کو پهلا نه زموږ سره د فارم کې بیلانس کیږي. اکسیجن ما پهلا بیلانس کو دا غنه بعد सोडियम دلتی ډایرکټ بیلانسینګ. میگنیشیم رائٹ سائڈ ته الکتروپازیټیویټي د دې کمه ده، دا صرف او صرف نارمل اکساید ورکول شي. میگنیشیم خپل اکسیډیشن سټیټ +2 دی اور اکسیجن زموږ سره -2 دی. د دې فارموله زموږ سره راځي MgO. بیلانسینګ د لپاره زموږ سره دا بیلانس شو. رائٹ ته چونکې د میټلز د الکتروپازیټیویټي کمیږي نو ریاکټیویټي هم زموږ سره کمیږي. الومینیم اکسیجن سره الومینیم اکساید ورکوي یعنی یو نو الومینیم اکساید कि एल्यूमिनियम ऑक्सीडेशन स्टेट दे +3 और द ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन स्टेट दे 2 Al2O3. This is 3 2 and this is 4 बैलेंस. अलबत्ता उसके एल्यूमिनियम का ब्लॉक फॉर्म की यूज़ को एल्यूमिनियम ऑक्साइड यो प्रोटेक्टिव लेयर जोड़े नो इंटरनल चिकमा एल्यूमिनियम एटम्स दी नो आगा बाद रिएक्शन न बच कीगी कमुंगा दा सुमरा सरफेस एरियाज या तो यानी दा पाउडर फॉर्म था या स्मॉल पीसेस फॉर्म की द कोन जमुक सरबा रिएक्शन बया कंप्लीशन तरफ ته ځي. सिलिकॉन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ډیره زیاته کم ده. کله دې سره اکسیجن ریاکټ کیږي نو دا هیټډ فارم کې ریاکټ کیږي اور زموږ سره جوړي سیلیکان ډای اکساید SiO2. یو نو اباؤٹ سیلیکان اکسیډیشن سټیټ دی +4 ویلنسی 4 اور اکسیجن 2 2 1 2 and 2 2 4 نو کراسینګ چې وشي دینه فارمولا راشي SiO2. فاسفورس مالیکولر فارمونګه P4 باندې شو کو او کله دې سره اکسیجن ریاکټ وکړي نو دا زموږ سره 2 ټایپس اکساید ورکوي چې پای کې فاسفورس +3 اکسیډیشن سټیټ یا +5 شو کولی شي. نو که فاسفورس 3 اکسیډیشن سټیټ شو کوي دا به زموږ سره P4 اور اکسیډیشن سټیټ 3 دی نو 3 2 6 P4O6 اور ان کیس که زموږ سره فاسفورس 5 اکسیډیشن سټیټ شو کوي نو دیٹ از P4O10 5 2 10 نو P4O6 کې فاسفورس 3 اکسیډیشن سټیټ لري اور په دې کې زموږ سره 5 اکسیډیشن سټیټ لري. بیلانسینګ د لپاره اکسیجن دلته 2 دلته 6 دی نو دلته موږ 3 ولګو 3 2 6 دلته به زموږ سره راشي. د سلفر سره چې سلفر کله موږ برنینګ کوو ان د پرزنس اف اکسیجن نو سلفر ان اکسیجن پیدا کوي سلفر ډای اکساید. نو تاسو وکړه چې د لیفټ نه موږ رائټ طرف ته ځو الانګه پیریډ نو لیفټ والا ایلیمنٹ الکتروپازیټیویټي سیوای نو دا زموږ سره نارمل اکساید سره سره پر اکساید هم ډیولپ کولی شي او رائټ سایډ ته چې کله بیا موږ زونه زموږ سره نارمل اکساید زیاتره جوړیږي. البته سیکنډ پیریډ چې دی نو پای کې د سوډیم د بره لیتیم دی د الکتروپازیټیویټي کم ده نو هغه صرف نارمل اکساید جوړول شي
डाउन पीरियड्स की बया زموږ سره نارمل اکساید سره پر اکسایډز وغیرہ هم پاسبل دی لانګ ګروپ په پای کې باندې بیا مزید ډسکشن راشي وس تل پیریډ کې موږ دا اکسایډز ویل sodium oxide magnesium aluminium and so on these are oxides دا پر والا oxidation state موږ هاي شو کړل دي فاسفورس دلته 5 oxidation state کې دلته 3 دي هغه شان دي سلفر کلورین د دې oxides was physical properties موږ ډسکس کوو نو فزیکل پراپرټیز کې کومه لیفت طرف ته وګورو سوډیم اکساید دی میګنیشیم اکسایډز دی دا زموږ سره آیانیک اکسایډز دی کرسټلاین ایگزیسټنس کوي اور کرسټلاین فارم کې زموږ سره د دیو چې کوم باند دی آیانیک باند دی نو میلټینګ پوینټ بوایلینګ پوینټ دا هاي دی ادین آنورډ چې کله بیا موږ زموږ سره سیلیکان ډای اکساید فاسفورس اکساید شو سلفر اکساید شو دا زموږ سره مالیکولر ایگزیسټنس کوي اور د دې ترمنځ وندروال فورسز دي چې هغه ویک دي میلټینګ پوینټ بوایلینګ پوینټ دا وی لو دی سیلیکان ډای اکساید هم زموږ سره کوولنت فارم کې جوړي چې هر یو سیلیکان سلور اکسیجن سره کوولنتلی بانډډ دي او هر یو اکسیجن د دو سیلیکان سره کوولنتلی بانډډ دي نو سوډیم د والا تر سیلیکان پورې یو کرسټلاین سټرکچر دی او بانډینګ هم سترونګ دی یا آیانیک باند دی یا په دې ځای کې زموږ سره کوولنت بانډینګ دی نو میلټینګ پوینټ بوایلینګ پوینټ هاي دی اور آنورډ بیا وندروال فورسز دي چې مالیکولر ایگزیسټنس دی نو هغه بیا میلټینګ پوینټ بوایلینګ پوینټ لو دی د الکتریکل کنډکټیویټي کوم خبرو کوم زموږ سره چې کوم آیانیک اکسایډز دي نو دا ionic oxide sodium oxide شو یا magnesium oxide شو these ionic oxides ions molten form کی ions باندې مشتمل دي good conductor دي اور generally زموږ سره in solid state دا زموږ سره non conductor دي onward بیا زموږ سره ټول non conductor دي acid base behavior of oxides کله چې لانګ پیریډ موږ زو सोडियम ऑक्साइड ना मैग्नीशियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड था लेफ्ट तरफ ته زموږ سره میټل دي الکتروپوزټیویټي د میټل رائټ سایډ طرف ته کمیږي الکترونیګیټیویټي بیا زموږ سره شروع کیږي نو میټل اکساید عموما بیسیک بیهیویر شو کوي او چې کومه نان میټل اکسایډز دي هغه زموږ سره ایسیډیک بیهیویر شو کوي پهله موږ د میټل اکسایډز باندې باس کو زموږ سره چې کومه سوډیم اکساید دی او میګنیشیم اکساید دی نو سوډیم اکساید اینڈ میګنیشیم اکسایډز دا دوانه زموږ سره آیانیک اکسایډز دي اور واټر کې دا زموږ سره آیونایز کیږي لکه اگزامپل په تور باندې چې سوډیم اکساید واخلم په تور اگزامپل نو دا کنورټ کیږي سوډیم آینز ته ان اکساید آین ته دیس اکساید آین دا د واټر سره ریاکټ کولای شي او په ریزلټ کې چې کله دا د واټر سره ریاکټ وکړي نو هایدرولایسس کیږي واټر زموږ سره د کې باند H اور OH اکسیجن ترمنځ باند ماتيږي and 2 hydroxyl ions دا کنورټ کیږي یو OH خو الریډي د سپلیټینګ نه پیدا شو اور بل هایدروجن چې کومه سپلیټ شو نو دیٹ هایدروجن ریاکټ with O- 2 and result with another OH نو 2 hydroxyl ions دا کنورټ کیږي دا شانتي زموږ سره میګنیشیم هم دی نو دغه وجه دا چې سوډیم اکساید اور میګنیشیم اکساید چې دا کله د واټر سره ملاو کو نو دا سولوشن الکلاین کیږي هایدروکسل آینز پکې پیدا کیږي سوډیم هایدروکساید دا شانتي میګنیشیم اکساید when react with water it produce magnesium hydroxide د دې وجه نه دې ته ویل کېږي بیسیک اکسایډز مین ریزن چې کوم دی نو هغه زموږ سره د دې بیسیسټي همدا دی چې دا واټر سره کله میلاو شي نو دا سولوشن الکلاین کوي هایدروکسل آین کریټ کوي بل به تاسو اوریدلی چې بیس اور ایسډ کله میلاو شي زموږ سره نیوټرلایزیشن کیږي نو دا شانتي دا بیسیک اکساید چې کوم سوډیم اور میګنیشیم اکسایډز دي نو دا ایسډ نیوټرلایز کولی شي مثال په تور باندې HCl سره موږ میګنیشیم اکساید ریاکټ کو it will produce magnesium H hydrogen and oxygen will produce water and magnesium and chlorine a salt that is magnesium chloride formula formation باندې ما یو لیکچر جوړ کړی دی هغه تاسو وګورئ magnesium oxidation state 2 دی د chlorine 1 دی نو فارمولا را MgCl2 هغه شانتي سوډیم اکساید کوم غواخلو Na2O اور دې سره موږ یو اسید ملاو کو لکه نایټریک اسید it will produce water H2O and sodium nitrate NaNO3 plus 1 minus 1 same دی نو sodium nitrate زموږ سره سالت جوړیږي سالت او واټر نو اسید نیوټرلایز کولی شي
دیو جنا دې ته موږ بیسیک اکسایډز وایو. نو هر یو میټل اکسایډز دا بیسیک اکسایډ نه وي، لکه زموږ سره الومینیم اکسایډ هم میټل اکسایډ دی، لیکن چونکې د الومینیم الکتروپازیټیوټي کمه ده، واټر کې زموږ سره الومینیم اکسایډ نه آیونایز کیږي، اکسایډ آین نه ورکوي. نو دلته دا اگر چې د واټر سره چې سولوشن خو الکلاین کولی نشي، دومره سټرانګ بیس نه دی سولوشن الکلاین کی، لیکن سټل په دې کې بیسیک خاصیت شته دی، دا اسید نیوټرلایز کولی شي. لکه مثال په تور باندې الومینیم اکسایډ موږ واخلو، دې سره موږ اسید میلاو کو HCl، so it will produce aluminium chloride and water. Balancing کومه کو 2 and chlorine 3 to the 6 hydrogen. دا زموږ سره بیلنس کیمیکل اکویشن شو دی. بل دا الومینیم اکسایډ د بیس سره هم ریاکشن کوي، لکه NaOH یا KOH سره دا موږ میلاو کو، نو الومینیټ دا موږ لرا کوي، and that is sodium ion and illuminate زموږ سره د AlOH whole 4 -1 + 1 کینسل، نو سوډیم illuminate. اوس په دې ځای کې الومینیم اکسایډ ایز ا اسید اکټ وکړو د بیس سره چې کله ریاکشن کوي، او د اسید سره ایز ا بیس اکټ کوي. داسې قسم کمپاوند ته اکسایډز ته موږ امپوټریک اکسایډ وایو. دلته ایز ا اسید اکټ یې څنګه کړی، نو دا به تاسو ته د الومینیټ په سټرکچر کې واضح کیږي چې الومینیټ سټرکچر کې الومینیم په خپل باندې د دې ویلنسي 3 ده، نو 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप दे सर एज अ कोवेलेंट बॉन्ड में लगे देशी, लेकिन 3 to the 6 ऑक्टेट कंप्लीट की ना, न्यू हाइड्रोक्साइड आयन एज अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में लगेगी. चिपाई के एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर दे, एंड यू नो फ्रॉम लेविस कांसेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर इज अ एसिड एंड हाइड्रोक्सिल आयन इज अ बेस. नो दलती एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक्ट कर दे एज अ एसिड. राइट तरफ ता चिकमा नॉन मेटल ऑक्साइड दी, like सल्फर ऑक्साइड शो, फास्फोरस ऑक्साइड शो या क्लोरीन ऑक्साइड शो. नो सल्फर ऑक्साइड دا زموږ سره د واټر سره چې کله دا میلاو شي H2O، نو اٹ پروډیوسز سلفیوریک ایسڈ H2SO4. H2SO4 یو نو آینایز کیږي، هایدروجن آین ورکوي، په دې وجه نه د نان میټل اکسایډ ته موږ ایسیډک اکسایډ وایو. دیز آر ایسیډک اکسایډ. دا شانتي زموږ سره فاسفورس والا اکسایډ دی P4O10 یا P4O6، نو دا د واټر سره فاسفورک ایسڈ ورکوي، هایدروجن آین دا هم ورکوي، نو دا هم زموږ سره ایسیډک اکسایډ دی. क्लोरीन वाले چې کوم اکسایډ دي دا هم زموږ سره HClO4 یا انذر چې کوم کلورین اکسایډ دی دا د واټر سره HClO دا زموږ له اسیډز راکوي. په دې اسیډز باندې موږ په نیکسټ هایدروکسایډز کې بیا بحث وکړو چې دې سټرکچر څنګه وي. التی په هایدروکسایډز کې په دې ډسکشن را روان دی، لیکن دلته موږ صرف دا ویلا چې نان میټل اکسایډ کله د واټر سره ریاکشن وکړي نو د اسیډز پیدا کوي، د دې وجه نه نان میټل اکسایډز ته ویل کېږي اسیډک اکسایډز. ټرانزیشن چې کوم میټلز دي، نو میټلز کې زموږ سره بیسیک درې خبرې دي. یو نارمل چې کوم ایلیمنټس دي ریپرزینټیټیو ایلیمنٹ ګروپ A والا، نو پای کې الکتروپازیټیو میټل چې د کوم الکتروپازیټیویټي سیوا د خاص طور باندې ګروپ 1 او ګروپ 2 والا ایلیمنټس، نو دې اکسایډ زموږ سره بیسیک نیچر والی. بیا چې الکتروپازیټیویټي کمیږي نو هغه امپورټري کې لکه الومینیم اکسایډ شو، لیډ اکسایډ شو وغیرہ، رائټ سایډ ته چې کوم په ګروپ کې ډاون طرف ته کوم میټلز راځي، الکتروپازیټیویټي چې کم وي نو بیا امپورټریک اکسایډز وي. او ټرانزیشن میټلز چې هغه اکسیډیشن سټیټ خپل ویری کوي، نو په لوور اکسیډیشن سټیټ کې اسیډک بیهیویر بیسیک بیهیویر شو کوي، لکه سپوز منګنیز واخلم په لوور اکسیډیشن سټیټ کې دا بیسیک بیهیویر شو کوي، اور هایر اکسیډیشن سټیټ کې لکه مثال په تور باندې +6+7 اکسیډیشن سټیټ کې دا بیا اسیډک بیهیویر شو کوي. دغه ډسکشن به موږ په نیکسټ چپټر کې بیا ډسکس کوو. هایدروکساید اف پیریډ 3 ایلیمنټس چې کوم سٹارټ والا سوډیم هایدروکساید دی، نو په دې کې هایدروکسل آین از آین میلاو دی د سوډیم سره او د میګنیشیم سره، دې دوه سره از آین دی. بیا رائټ سایډ ته الومینیم اکسایډ کې آینک کریکٹر شته دی لیکن از آین نه دی، اور الومینیم هایدروکساید دی AlOH whole 3. او دا غینه آن ورډ چې کله بیا موږ زموږ سره سیلیکان والا دی، سیلیکان هایدروکساید OH whole 4. نو دلته بیا دا ایز ا ګروپ اٹیچ دی، کوریټلی بانډډ دی. سیلیکان او سیلیکان نه بعد فاسفورس، سلفر، کلورین، دې سره بیا OH ملاو دی فاسفورس کی، بیا زموږ سره OPOH whole 3 اور سلفر کی O2 SOH whole 2 اور آن ورډ بیا کلورین راځي، نو دس از O3
ClOH. نو په دې ځای کې چې دا کومه OH اټیچ دي these are as a group attached دي or covalently bonded دي. نو کومه چې ionic bonded دي لکه magnesium hydroxide شو magnesium oxide hydroxide شو دا زموږ سره bases دي you know about or aluminium hydroxide دا امپوټریک دي اور سیلیکان نه انورډ چې کوم هایدروکسایډز دي نو سیلیکان سره سلور هایدروکسل گروپس دي چونکی دی کې زموږ سره OH بانډینګ سیم دی او د سیلیکان الکترونیګیټیویټي کم ده رائټ طرف ته الکترونیګیټیویټي زیاتېږي د دې وجه نه دا زموږ سره یو ویک اسید دی اور انورډ چې بیا موږ زونه زموږ سره اسیډیټي زیاتېږي ځکه چې د سنټرل الیمنٹ چې کوم الکترونیګیټیویټي دا هغه سیوا کېږي نو بانډ مور پولرایز کوي OH بانډ لکه پاسپورس دی نو انورډ طرف ته چې اوس کله موږ ځو نو دیس از ا ټیټراهیډرل جیومټري اوس همدغه جیومټري مینټین ساتلو دپاره د پاسپورس چې کومه ویلنسي ده نو پنځم ګروپ والا دی نو 5 الکترون دي نو د دې کې خو دا پنځه بانډونه جوړوي لیکن د سټیبلیټي کریټ کولو دپاره پاسپورس به مسټ خامخا په خپل ایسډس کې د یو اکسیجن سره د ډبل بانډ په تور میلاوي او درې د دې سره هایدروکسل ګروپس دي پاسپورک ایسډ کې نو دا هایدروجن چې دي دیز آر آیونایزیبل نو دا د سیلیکان په نسبت پاسپورس چې کوم دی نو سترانګ ایسډ دی اور دینه انورډ چې کله بیا موږ سلفر طرف ته ځو نو سلفر کې الکترون 6 دي نو جیومټري مینټین ساتلو لپاره سلفر د دوه اکسیجن سره ډبل بانډ دی نو انورډ چې موږ ځو نو اکسیجن نمبر سیوا کیږي او هایدروکسل گروپس کمیږي لکه سٹارټ کې سیلیکان کې سلور ونه هایدروکسل گروپس دي رائټ سایډ ته یو اکسیجن راغی نو OH کم شو سلفر طرف ته دوه اکسیجن شو نو هایدروکسل دوه پاتې شو سلفیوریک ایسډ اور دینه انورډ بیا زموږ سره سلفر نه بعد کلورین دی نو کلورین کې درې اکسیجن د ډبل بانډ په تر باندې میلاو دي اور یو ور سره هایدروکسل گروپ دی نو دې هایدروکسایډز کې سٹارټ والا سوډیم اور میګنیشیم هایدروکساید واټر کې انایز کیږي نو دا ایز ا بیس کار کوي اور انورډ چې کومه هایدروکساید دی نو ایز ا گروپ اٹیچ دی او دلته هایدروجن ریلیز کیږي او دا ایز ا ایسډ کار کوي خو د دې اسیډیټي د سیلیکان نه ټورډز کلورین زیاتېږي ځکه چې سیلیکان الکترونیګیټیویټي کم ده کلورین طرف ته الکترونیګیټیویټي زیاتېږي نو هایدروجن آین په اسانه سره لاس کیږي نو په دې ځای کې زموږ سره د کلورین چې کومه دا ایسډ جوړیږي نو دا سټرانګ ایسډ دی ایز کمپیر ټو سلفیوریک ایسډ او سلفیوریک ایسډ سټرانګ دی د پاسپوریک ایسډ نه او دا سټرانګ دی بیا د سیلیکان والا ایسډ نه سوډیم هایدروکساید دا زموږ سره یو سټرانګ بیس دی اور دا زموږ سره په نیچر کې هایګروسکوپیک دی هایګروسکوپیک هغه سبستانس چې هغه مونږ اټماسفیر ته ان کیس مخامخ کو نو هغه د اټماسفیر نه واټر ابزارب کولی شي اور سوډیم هایدروکساید چې کله دا اټماسفیر نه واټر ابزارب کوي نو دا نمبر اف هایډریټس نه پاس کیږي مطلب واټر مالیکولز د دې سره ملاوي شي اور په ریزلټ کې د دې په کرسټل سره واټر مالیکول اډ کیږي نو NaOH N2H2O دا یو ټایپ هایډریټ دی که مطلب د یو مول NaOH سره یو مول واټر مالیکول په کرسټل کې موجود وي نو دا ون هایډریټ شو که د یو مول سره 2 مول واټر موجود وي 2H2O دا انذر هایډریټ شو داسې تھرډ هایډریټ اینڈ سو آن اسی نمبر اف هایډریټس دا جوړول شي اور فائنلی چې کله بیا هایډریټس د دې ډېر سیوا شي نو دا بیا سولوشن ته هم کنورټ کېدی شي یعنی که تاسو سوډیم هایدروکساید اوپن اټماسفیر ته کېدی او دې له وخت ورکړئ نو سٹارټ کې به دا نمبر اف هایډریټس واټر به د دې د کرسټلاین سټرکچر کې ته واټر اف کرسټلایزیشن وي دا د دې په کرسټل کې اډ کېږي اور بعد کې بیا دا سولوشن ته کنورټ کېږي چې کله واټر ډېر زیات اډ شي میګنیشیم هایدروکساید دی دا زموږ سره یو ویک بیس دی واټر کې دا مکمل طور باندې نه انایز کېږي البته بای یوزینګ لیچاپلر پرنسپل په ذریعه باندې د موږ سالوبیلیټي انکریز کولی شو پهله خو موږ دې طرف ته راشو چې میګنیشیم هایدروکسایډز دا زموږ سره پیدا کېږي بای یوزینګ اني سالټ اف میګنیشیم فار ایگزامپل MgCl2 او دا زموږ کاسټک پوټاش سره ملاو کو نو دا موږ لره کوي میګنیشیم هایدروکساید اینڈ KCl اوس میګنیشیم هایدروکساید په واټر کې د سالوبیلیټي کم را کړ دی موږ جنرال سالوبیلیټي واخلو میګنیشیم هایدروکساید that is magnesium plus 2 ion and hydroxide minus 1 دا solubility کومه enhance کول غواړو نو موږ دې ته اډ کوو ammonium chloride NH4Cl which produces ammonium ion and chloride ion it is a salt نو دلته افینټي د میګنیشیم او د هایدروکساید په منځ کې چې کوم خپل افینټي نه دا هم سیوا ده لیکن کوم افینټي چې د امونیم او آین او د هایدروکساید آین په منځ کې د نو هغه د کمپیریزن په نسبت باندې ډیره زیاته نو دا امونیم او هایدروکساید آین ملاو شي افینټي سیوا ده نو دا زموږ سره لاک شي هایدروکسل آین
اور دا insoluble فارم ته کنورټ شي امونیم هایدروکساید ته. نو د سولوشن نه زموږ سره هایدروکسل آین د دې کنسنټریشن کم شي. او لیچاټلر پرنسپل تاسو ویلي دي چې کوم طرف ته کنسنټریشن سیس کمیږي اوس رائټ طرف ته پروډکټ طرف ته هایدروکساید آین کنسنټریشن کم شو نو دا ان فارورډ طرف ته ځي نو سالوبیلیټي به د هایدروکساید میګنیشیم هایدروکساید انهانس کیږي. نو بای یوزینګ NH4Cl مونږه د میګنیشیم هایدروکساید چې کوم سالوبیلیټي دا سیوا کړه. د کلورین چې کوم ریاکشن دي د الومینیم د دې پیریډ لانګ پیریډ الیمنٹ سره نو دا کنسپټ هم لایک اکسیجن د ځکه چې کلورین هم الکترونیګیټیو الیمنٹ دی او اکسیجن هم. نو سوډیم ور سره سوډیم کلوراید جوړي د میګنیشیم کلوراید MgCl2 الومینیم کلوراید AlCl3 اور سیلیکان ټیټرا کلوراید SiCl4. خدا کنسپټ بیا ساتي چې رائټ طرف ته ریاکټیویټي زموږ سره کمیږي د سیلیکان ریاکشن اسانه سره نه کیږي. اور دین علاوه زموږ سره فاسفورس 2 ټایپس کلوراید جوړي PCl3 چې پای کې فاسفورس 3 اکسیډیشن سټیټ لري ان +5 اکسیډیشن سټیټ والا دی PCl5. نو شانتي سلفر والا S2Cl2 these are chlorides. دا کلورایډز بیا زموږ سره میګنیشیم کلوراید سوډیم کلوراید یو نو اباؤٹ آیانیک دي دا زموږ سره اور ګډ کنډکټر دي ان سولوشن فارم اور ان مولټن سټیټ. آنورډ بیا زموږ سره د نان کنډکټر دي. هغه شانتي لیفت طرف ته زموږ سره کرسټلاین فارم کې دي بانډینګ سټرانګ دي زموږ سره میلټینګ پوینټ بوایلینګ پوینټ هاي دي او رائټ طرف ته بیا زموږ سره مالیکولر سټیټس دي وندروال فورسز دي نو میلټینګ پوینټ بوایلینګ پوینټ لو دي.